بشام کم چې د شنګلې تحصیل دی او پخوا سوات چې کوم والی سوات د هغه ریاست چې کوم دی هغه هم د دې ځای پورې ډېر لوی ریاست باندې هغه حکومت کړی دی. دا بشام دغه د بشام نظاره د دریای سیند او دغه لاندې چې کوم دی نو کراکورم های وی چې کوم KKH دی ته ویل کېږي نو شهر ریشم هم مخکې به ورته دغه وي ځکه چې د ریشم دغه به چې کوم دی نو لکه تجارت به چې کوم دی نو هغه په دې لار باندې کېدو د چین نه په دغه وجه باندې دغه ته چې کوم دی نو شهر ریشم هم ویلی شو. دا د شنګلې د سایډ نه چې کوم د بشام شروعات ته هغه شروع شوی دی. دغه لاندې آبادۍ هوټلې هم دي دغلته او چې کوم دلته کې تحصیل هیډ کوارټر دی بشام تحصیلدار پلس ACO چې کوم نور دلته انتظامی ذمہ دار دي د TMA ذمہ دار دي نو دغه د هغې هم دفتر او آبادۍ کېدی شي. هوټل چې کوم دی نو هغه دلته زیات کېدی شي ځکه چې بشام د مخکې نه چې کوم دی د دغه هوټلو لپاره په دې شهر ریشم په وجه باندې د شهر چې کوم کراکورم او هایوی ده دغه روډ چې کوم دی په مخه تللی دی ابټاباد ته شینکیاري بټګرام تاکوټ او دا چې کوم دی نو په مخه باندې وستلی دی بره داسو او ګلګت بلتستان پلس د چین د بارډره پورې تللی دی. دا اوس موږ د بشام د بازار نه تېرېږو داسو ته روان یو موږ. طارق خان کوم چې ډیپټي کمشنر داسو دی او چکدره کې پاتې وي انتظامی افسر سب ډیویژنل مجسټریټ د هغې نه پس بیا تیمرګره کې چې کوم دی نو هم پاتې و. د هغې نه پس مختلفو عهدو باندې په پېښور کې پاتې دی. دا په خوړ چې د شنګلې نه راغلی خان خوړ په هغې باندې تاسو ته هم دغه هم ښوولو چې کوم هغه بجلیګر پې هم جوړ شوی دغه پلو او دا اوس مونږ روان یو دغه ته په بره باندې د سوته او د داسونه مخکې چې کوم کلي راځي نو هغه به موږ تاسو ته ښیو. د بشام یو ځل بیا نظاره د KKH نه کوم چې کراکورم هایوی ده دا تدیزي کې نه شروع ده په ښکته باندې د بشام نه د تاکوټ او بیا چې کوم دی بټګرام شینکیاري او د دې انتظام د FW سره دی دلته د هغې دغه تاسو ګورئ آبادۍ دی کې بدن نه د هغې ریزیډنشل چې کوم خلک دی هغې به پاتې کېږي او دا دغه شانته اوس مونږ روان یو په بره باندې. اول به لویر کوهستان راځي بټل راځي زما په خیال خو هلته مونږ مخکې څیزونه بیا به تاسو ته ښایو او بیا به چې کوم دی نو اپر کوهستان دا اوس کراکورم هایوی د بشام نه موږ تقریبا د بازار نه ووتو په بره باندې روان یو او دلته کې دا هوټلې دي تقریبا زیاتې د PTDC رستورنټ ته موټل او مقامی خلکو آبادۍ به همي خو دا پټي په کم شته غنم ریبلې شوي دي خصافه او سوتره چې کوم دی نو هغه ریبلې شوي دي او دا کراکورم هایوی د پاکستان د تجارت شهرک اوس چې کوم دی نو په سیپیک روټ کې چې کوم دی نو دا بدل شوی ده او کله چې موږ واپس راځو د خیره سره نو بیا به تاسو ته زه وښیم چې کوم سیپیک روټ دی د اوګۍ نه د کوم ځای پورې راغلی دی او دا هم تقریبا اوس څلور رویا منظوري ورکړی شوې ده. بله ورځې د اکنیک نه او وزیر اعظم چې کوم دی د هغې کې چې کوم اجلاس شو نو دا چلاسه پورې دا سړک چې کوم دی نو دا به څلور رویه کېږي چې نور به هم دا دې چې کوم اهمیت دی نو هغه به سیوا شي. دغه تاسو ګورئ لاندې بهیدلی دی دریای سیند د دې روډ نه دغې سایډ ته هغه طرف ته زه وښیم دغه لږ دا ډېر خطرناک سیند دی د سیندونو پلار او چې دې ته خدای دې نه کړي خو چې څوک هم لوېدلي دي نو هغه ګاډي او هغه خلک د ننه پورې واپس چې کوم دی نو بیا دې خوا رادغه شوي نه دي. الله تعالی دې کي د تاسو وګورئ د تاسو ته
ورګه یو منټ لګ ودرګه حلیم صاحب د بشام نبره دغه د دریای سین نظاره او څنګه چې تاسو ته مو وی چې د هغه سین دی چې کوم د ګلګت بلتستان نه هم بره چې کوم د اسکردون او بیا سیندونه راغلي دي او د ګلګت چې کوم سین دی هغه تر راغلی دی او د هغه طرفونه راوته دی او دغه تاسو ګورئ بیږي دغه هغه بشام آبادی هوټل او دا هغه کېج چې کوم دلته کې د دې طرف ته به هم زه تاسو ته یو ټچ درکما چې دا اوس دا الله تاسو ګور دغه ډېر په رسمه کټینګ چې شوی دی په دې کې ډېر زیات خلک چې کوم د منځ نه تللی د سړک په جوړولو کې او دغه هم یو بل منظر ډېر ښایسته د دریای سین دا بيدو د سیندونو پلار چې په دې باندې بیا تربیلا جیل چې کوم هغه هم جوړ دی اوس مونږه کېج چې کوم شهر ریشم مو تاول وي په دې باندې مخکې کوم کلی راځي هغه به تاسو ته بیا ښایو د دې ځای چې کوم د شنګلې ضلع حدود چې کوم د ختم شو او د لوور کوهستان حدود چې دی نو هغه شروع شو او دا تقریبا یو 10 منټه خو نه بلکې 46 او 52 دغه شپږاته منټه سفر چې کوم نه موږ د بشام نه وکړو دغه حدود چې نه دا ختم شو او دلته نو لوړ کوهستان چې دی نو هغه شروع دی شهر ریشم یا کېچ دا اوس سی پیک روټ کې بدلیږي او دا لکه سلور او رویا کولو منځوري ورکړل شوې ده لاندې چې کوم دی نو دریای سین انډس ریور یا اباسین دا بهیږي دغه لاندې سایډ ته تاسو وګورئ هلته مخامخ هم دقه چې کوم دی نو بهیږي او روډ خلک وایي چې د سپور خو ټیک دی باکن خلک چېرته مخکې په دغه کې هم بهرحال دغه دریای سین لاندې بهیږي او دا زمونږ سفر چې دی نو دی روان دی د سو په لوري باندې لوړ کوهستان دلته چیک پوسټ او پولیس زموږ سره ولاړو تپوس یې وکړو او ویې چې یاره پښتو نو ویې چې لږه لږه ریږي بهرحال بیا موږ خوشحاله شو د سرګزارۍ والا خبرې په موږ پسې زموږ سره ژغورې پښتو کا وکړې اوس لوړ کوهستان شروع ده که دا چې کوم اشاره یې قراقرم تاسو وګورئ دا غرونه څنګه کټ کړي دي دا لار چې کوم دی دا جوړه شوې ده په مخه باندې په بره باندې روان دغه دریای سین مخامخ بهیږي او ډېر خطرناک چپې او دریای سین هم دی انډس ریور هم دی اباسین هم دی او دا اوس موږ لوړ کوهستان چې کوم دی زموږ سفر روا دوا دی کېچ باندې چې چېرته موږ ورسولو بیا به آبادي تاسو ته به نوي معلومات درکو زموږ سفر چې کوم دی نو هغه روان دی او دا اوس جیجال کلی چې کوم دی راغی دلته باقاعده دغه پولیس چوکۍ ده دغه مدرسه او دغه چې کوم دی نورې آبادۍ شوي دي بیخي ګرمي ده په دې ټیم کې ونې چې کوم دی نو هغه نشته شنګلې د غرونو سره چې کوم دی نو لکه د غرونو ځنګلونه ختم شوي دي او دغه مخامخ غرونو کې خو ځنګل شته خو دې طرف ته چې کوم دی نو نشته دی جیجال بازار دې نه مونږ تېرېږو KKH لاندې بیا چې کوم دی نو دریای سین لاندې دغه تاسو ګورئ دریای سین چې کوم دی نو بهیږي او دا زمونږ سفر روان دی او دغه غرونه هم تاسو ګورئ هغه شانته ځنګل او یا شینکې چې کوم دی نو هغه نشته په دې وجه باندې موسم هم ګرم دی دا اوس مونږ د پټن نه تېرېږو کوم چې د کوهستان پټن علاقه ده او دلته کې
دا تقریبا د بشام نه چې موږ روان شوي نو زموږ 45 منټ وشو چې موږ په قلار روان عالم صاحب پکې دغه 51 او 47 او 48 بهرحال پټن ته راورسېدو د چې کوم دی نو اوس موږ د پټن نه په دې وخت کې تېرېږو او دغه شهرای ریشم زبردست لار دا و یو ایډوینچر دی په مخکې موږ روان یو پټن دا هم په خپل ځای باندې چې کوم یو مشهور کلی علاقه یا سیمه ده دغه خپل راغلی دی تک سپینه او دا کوهستان هوټل دی پټن بس دغه یو هوټل پکې چې کوم دغه ټول دغه آبادي چې کومه ده نو تاسو ګورئ چې صرف د لرګو دغه کیبینونه جوړ کړي دي او خلکو پکې دوکانونه کړي دي پلس دی دغه پلس او پټن پلس چې پټن هغه او دا پلس ته یو ځوان یو ځای دي دغه بازار دی دلته موټر سایکلې چې کوم دی نو خلکو راایستلي دي او په سړک یې ودرولي دي دا پټن دی پلس نه دی پټن ضلع کوهستان پټن بازار کې دا د شهرا خطرناک لار دا او خطرناک موړونه دي لاندې چې کوم دریای سیند بهیږي موږ په بره روان یو دا زموږ سفر روان دی لاندې دریای سیند دی او دغه تاسو ګورئ یو میبي چې علای هغه طرف ته علای خو دې طرف ته چې کوم دی نو موږ په دې کوهستان کې روان یو دغه واوره ده په دغه تعداد کې خو تر نن 21 مئی ده او بیا هم دغلته کې په دغه سر کې چې کوم دی دا واوره موجود ده 20 مئی ده 20 مئی دا یو ځل بیا خطرناک دا تاسو ګورئ لاندې دریای سیند دی او دغه خطرناک سړک چې کوم دی دغه تلی راستاو شوی دی د پاوکم 2 غنټې سفر نه په 3:45 باندې موږ چې کوم دی نو د بشام نه را روان شو او ډېر په قلاره باندې راغلو ځکه چې دا لار چې کوم ده او دا دغه نو خطرناک ده سړی ډېر په طریقه باندې چې کوم دی نو موږ راغلو په ارام باندې دا اوس بیا یو ځل موږ آبادۍ ته راورسېدو مخکې به ګورو چې لکه دا جورې ملخه کم ځای دی او دا مخکې آبادي راشي نو بیا موږ ته پته ولګي چې یاره دا کم کلی دی دریای سیند بهیږي دغه دا روډ کوم چې لار ده په دې باندې موږ روان یو او دې ته سلک روډ هم چې کوم دی نو پخوا ویلی شوی دی او د سلک روډ مطلب شهرای ریشم دی او دا سیو هرن باشا گلگت بایپاس چرته روان دی زما په خیال کمیلا سیټي دا اوس اپر کوهستان دی او بالکل دا اوس کمیلا بازار راغی د دسو دا دسو ته تقریبا زما په خیال چې مونږ راورسېدو کمیلا بازار دی او د کمیلا بازار نه اغاله د چکندن بیا دسو دی کمیلې بازار دی خلک مازیګر مونږ زما په خیال چې شوی دی یا خلک راوته دي بهرحال بازار کې ولاړ دی دې طرف ته بازار دی او دغه شانته دې طرف ته بازار دی باب کوهستان دا دریای سیند چې کوم دی نو د دې ځای نه دا واوښتو د روډ نه ګس سایډ ته او دا بیا تقریبا د چلاس او ګلګت پورې هم دغه شانتې تللی دی او زما په خیال چې دا همونږ لکه چې داسو ته راورسېدو آی تھنک سو چې دا داسو دی هلکه داسو کوم چې زمونږ منزل و نو مونږ راورسېدو